او حدیث کې دا راځي چې د مؤمن دعا نه رد کیږي، د مؤمن دعا رد کیږي نه، شرط هم نه رد کیږي. په درې خبرو کې به یو خبره کیږي، یا خو به الله هغه شی درکې کوم چې د الله نه غواړي، او کاغذ ستا دپاره مناسب نه وي، بعضې داسې شی نه مناسب نه وي. موږ مال غواړو الله ته پته ده مناسب نه دی ورله، اولاد غواړو الله ته پته ده د اولاد مناسب نه دی، بعضې وخت کې اولاد درد سره جوړ شي. قرآن کریم کې الله پاک د حضرت موسی او د حضرت خضر قصه نقل کړې ده چې حضرت خضر یو بچی د دې سره ونسو او د دې بدن نه ولدا سر راوخکو، لری کو دې سر وګوره بظاهر خو په مور پلار به ستیریږي، په مور پلار به ستیریږي چې دا بچی ورله داسې مړ کو، لیکن قرآن دا وایي چې د مور پلار ډیر ښه سړی و، دا لږ ډیر بدبخته و، د به وروسته مور پلار دپاره درد سر جوړېدو الله پاک د مخکې نه ختم، الله پاک د مخکې نه لرې کو، او په دې په بدله کې ورله بیا یو لور ورکړه. څه یې ورکړه؟ لور. او د هغه لور نه الله پاک اولیاء او انبیا پیدا کړه. بظاهر موږ ګورو چې دا شی یاره زوی ماله پکار دی، الله دې ماله زوی راکړي، نو الله ته پته د حکمت باندې پوهېږي چې ما تا دپاره به زوی مناسب نه وي، نو نه راکوي، نو که مناسب وي د هغه پې څه کېږي، د هغه پې څه کمی کېږي، د هغه په خزانو کې څه کم دي. مال غواړو الله نه، یا الله مال راکړي 50 کروڑ ډالر راکړي. یو سړي سوال کوي یا الله 50 کروڑ ډالر راکړي، هغه بل ورته ویل که ظالمه دومره پیسو به څه کوې؟ هغه ویل تا نه غواړم ته مه خفه کېږه، الله نه غواړم، الله نه غواړم، تا نه غواړم، ته مه خفه کېږه، تا ته نه وایم الله 50 کروڑ ډالر راکړي. دوستانو الله په غوښتو خوشحالېږي چې څونه ترې غواړي دونه خوشحالېږي. نو خبره مې تاسو ته حدیث کوله چې حدیث کې دا راځي چې بسا اوقات انسان یو دعا کوي او هغه د هغه دپاره ښه وي، مناسب وي، الله ورله حقه شی ورکړي، یا الله دغه ښځه درنه غواړم، دغه جنۍ درنه غواړم، دا مال راکړه، د دې سره واده وکړم، که هغه د هغه دپاره مناسب وي الله ورله ورکړي، او که مناسب نه وي چې دا ښځه به وروسته د ده لپاره درد سر جوړېږي، الله نه ورکوي، د دې په بدله کې له بله نیکه ښځه ورکړي، ښه ښځه ورکړي. یا په ده باندې یو تکلیف را رواني، یو مصیبت پې را رواني، یو پریشانی پې را رواني، د ده دا دعاګانې خو د هغه خپل مقصد دپاره قبولې نه شي، لیکن الله پاک د ده په دې دعاګانو په برکت سره هغه تکلیفونه ترې لرې کړي. او درېیمه خبره، که دنیا کې دا دواړه خبرې ونه شي، نه هغه کوم شی چې غواړي نو ته هغه میلاو شي، نه د هغې بل څه بدل ورته میلاو شي، نه څه تکلیف ترې لرې شي، نو قیامت په ورځ باندې به الله پاک دله په دې دعاګانو باندې ډېر لوی اجر ورکوي. او بیا چې انسان کله هلته وګوري چې کمې کمې دعاګانې ما په دنیا کې غوښتلې وي او هغه نه دي قبول شوي، د هغې دومره اجرونه میلاو شو، نو دی به بیا تمنا کوي کاش چې زما په دنیا کې یوه دعا هم نه وی قبول شوې، دا ټولې آخرت ته پاتې شوې، نن خو به مطلب دی زما ډېرې مزې وي. دوستانو موږ تاسو هر چا نه غواړو، الله نه غواړو، هر چا ته خپل احتیاج فقر و فاقه بیانو، الله ته نه بیانو، هر چا ته خپل دک درد اورو، الله ته نه اورو، الله په دې خفه کېږي. زما بنده شرط ځي ته یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ہے انسان چرته په دوکه کې روانې، کریم رب دې پرېښی دی، چرته روانې، بچې د کور نه خفه شي، د مور نه خفه شي، کو بهر وځي، مور پریشانې، الله زما بچې به کله راځي، په انتظار باندې ناست دی، روټۍ نه خوري، شپې په انتظاري، بچې مې نشته، پته نشته په څه حال کې وي. او دا فرمایي چې الله خپل بنده ته زیات په انتظار کړي د مور نه، چې زما دا گمراه بنده چې زما په نافرمانی کې روان دی، زما حکمونه ماتوي، زما دا بنده به کله ماته واپس کېږي او کله به دې ماته لاسونه چوتوي. دلته خو خلک د مطلبه پورې یاران دي، که اولاد دی که پلار دی، خلک د پلاره هغې پورې خیال ساتي چې د پلار نه څه امید دي، څه وصولېږي دي چې د پلار نه امید ختم شي، بیا د پلار هغه حیثیت پاتې نه شي، بیا بوج جوړ شي، په اولاد باندې بوج جوړ شي، په ښځه باندې بوج شي، په اولاد باندې بوج شي، ځکه چې څه پکې پاتې نه شو. او یو انسان چې ټوله زندګي بچو لګټلي، د الله نافرمانی کړي، ټوله زندګي ښځه راضي کړي او د الله نافرمانی کړي، او په آخر کې ورلغه بچي او ښځه لته ورکړي، د کوره یې وباسي، ځه ته ټوخېږي په مخه دلته، د خوبه موږ وباسي. نو دغه وخت کې دې سوچ وکړي الله
الله ټول زندگی می ستا په نافرمانی کې تیرا کړی. الله دا تاسو نه کوي زما بندا چې تاسو مالو ته ما ته نه راتلی، تاسو حسن او جمالو ته ما ته رات نه راتلی، تاسو ځواني وا ته زما طرف ته نه راتلی، تاسو عہده او مرتبه وا ته ما ته توجه نه وا، نن ته بے کس شوي، مجبور شوي، بے سهاره شوي، ما طرف ته راځي نه. الله دا تانی نه ور کوي. الله وی دیر آیا درست ما بندا زه دغه دې يرشستانه نا وخت رالی ټیم دی ولګاو، لیکن زه دغه دې دوستانو الله نه غوښتنه دعاګانی مونږ تاسو دعاګانی نه کوو، مونږ تاسو وینا کوو. الله ما وبخي زما مور پلارو بخي دې ته وینا وي، په وینا سره ملاويږي نه په غوښتو ملاويږي، په وینا نه ملاويږي. ته چې بلاري رواني اسی چاته وای مال 10 روپے راکا درکې دل نه، بلاري رواني چاته وای مال 10 روپے راکا نه درکې. لار شي یو سړی ته کېنا معافي درنه غواړم سوال لرنه 10 روپے می پکار دي. دا د غوښتو طریقه ده. ته رواني خان پشان رواني مال 100 روپے راکا استا په کور کې ناشته مطلب ده ستانه کړه تعالی 100 روپے درکې نه. لا د غوښتو طریقه ده. مخلوق نه په طریقه غواړي، مخلوق به درکې، خالق نه په طریقه غواړي. الله مال زوی راکا یا الله مال الله ستا په کور کې ده ستا مطلب ده لا ډیوټي لګا الله مال پلان راکا نه. دا د غوښتو طریقه ده. مال راکا مال راکا مال راکا د غوښتو چې کومه طریقه ده عاجزي انکساري بي بسي جړه فریاد. الله پاک موږ تاسو ته عمل کولو توفیق